پرون چې خیرالامین گرفتار شو په 3 پیو کې په څه په وجه باندې په دې وجه باندې چې تر مولانا خانزیب څخه په جنازه کې ولې شرکت کړی دی. نو پښتنو چې په دې وطن کې تاسو دومره سپک کته کېږي چې تاسو د خپل د وطن قام مبارز لیکوال په جنازه کې شرکت کوي په تاسو پایار کټ کېږي، نو د دې نه اخو نور سپین سترغي او سپک نظر به نور کمی وي. چې خیرالامین صاحب د دې قام یو ډېر په وختون قام یو ډېر مین انسان دی، ډېر خوږ انسان دی، ډېر خوشحال بخت انسان دی. هغه پرون گرفتار شوی دی. نو دې ریاست کې چې خپل قدر عزت او احترام غواړي کنه په هر وخت کې غواړي، صرف دغه یوه لاره ده، دغه یوه لاره ده چې اتفاق به ورته کوي، اتفاق او اتفاق نه علاوه بله لاره اړوله شته دی. نو او که اتفاق ورته نه کوئ نو دنیا شه مشران گرفتار او دنیا شه مشرانو نه خلاص. خلاصه قصه ده.